تاریخ هم ولیدو چې کله تاسو خپل نمائندګۍ کې د ولی باغ یو کس له نمائندګي ورکړې ده، مشریم ورکړې ده، نو په اسلام آباد کې د چارسده او د اشنغر نه د ټول پښتون قام आवाज اوچتېږي او د ټولو پښتنو سترګې اشنغر ته وي. نن یو وار بیا د دنیا الیکشنې شوي دي او د دنیا الیکشنې کېږي، خو چې هر ځای ګورې نو نظر په تاسو ده، چې هر ځای ګورو نو بس دغه خبره ده، څوک وایي ګټي به او څوک وایي بیلي به. اوس دا علم الله ته دی، میدان ته چې کوزېږي ګران کار دی، آسان کار نه دی، خو دې کې ګټه هم شته او دې کې بیلات هم شته. او هر سړی دې له کوزېږي چې زه به یې ګټم. ستاسو جذبه، ستاسو احساس او ستاسو خبرې چې واورم او موجوده صورتحال ته ګورم نوړو خو مې یریږي، خو ډاډ چې څنګه زمانه مخکې خبره وشوه چې انشاءالله داسې حالات دي چې دغه مداري سره په ټوله پاټۍ کې داسې سړی نشته چې هغه د دې وخت کې تاسو ته مقابلې ته ودرېږي. کو دا اول خو تاسو وکتل چې کله مداري اعلان وکړو چې زه به د 9 واڼو حلقو نه ودرېږم، نو انشاءالله دا ستاسو زه هر ځای کې دا وایم چې اسکو دانګي نو د موږي په زور دانګي. زه که هر ځای خبره کوم خلکو ته زورور نه زورور ته په سترګو کې سترګې اچوم او خبره ورته کوم، نو الحمدلله دا زما هغه موږی دی په کم په سر چې زه خبره کوم. او موږ پکې د سرونو نه تېر یو. خلک وایي یار دی یریږي نه، نو چې د سره تېر شي څه به ویریږي، څه به ویریږي. زما د خپل بچي غم نشته چې زه د ویریږم، زما غم خو د پردي بچي دی، نو د پردي بچي په غم کې به ما څوک ویری، داسې کس انشاءالله ما لا نه دی پیدا کړی. اول خو دی نر شي. ما ورته هغه وخت وویل چې په یوټرن مشهور یوټرن بنالی، دا کومه خبره چې ده وکړه په دې قایم او دایم شه. او نن هم ورته ستاسو په وساطت ویم چې دا عمران مداري نه چې څوک هم خوښوي همدغه یو ماله ښه دی، دی د اوس هم لاړ شي د قومي اسمبلۍ نه د استعفا ورکړي او د اشنغر پښتانه ستا په انتظار دي راشه چې د کمیس او پرتوک درنه وکاږي او بربنډه د میانوالي ته لکه موږ په دې یاره چې عمران خان به الیکشن ته ودرېږي. د خدای ظالمه لکه د اشنغر پښتانه چې 100 کاله تاریخ لري ابا نن میاوالی پسې ودرېږي. دا خو مقابله بیا د اشنغر او د میاوالی شوه، نو اشنغر به خله ګلي کو میاوالی به خله ګلي. زه الحمدلله تش په نوم خان نه یم، زه پښتون یم، زه په قام افغان یم. هغه سړی د ځان ته خان یا پښتون وایي چې هغه په قام افغان دی. زما پلار افغانو، زما نیکه افغانو، زما قرنیکه افغانو. دا کم خان دی چې لا ځان سره یې خان لیکلی دی او دلته نیغ نیغ کېږي. دی دې را میداني شي، زه ورته بیا وایم ما به پرېږدی لږ کله کله نن خوند کوي، دا نن سبا زه به په اردو کې هم ډز ورکوم. میں یہ اپیل کرتا ہوں عمران مداری سے کہ جو اعلان کیا ہے، ابھی مرد کا بچہ تو مجھے پتہ ہے تم ہو نہیں، لیکن اگر مرد کا بچہ ہو تو اس اعلان پہ کھڑے ہو جاؤ اور یو ٹرن نہ لینا. آج کے دن ہی آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے. کل اعلان کیا کہ میں ہر حلقے سے الیکشن لڑوں گا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے کہ جو الیکشن کا تاریخ دیا اس کے لیے اسٹے دے دو. میں بار بار کہتا ہوں ہم سب اپنے قائد محترم کی تقریریں سن چکے ہیں اور ہمارے قائد تقریروں میں ایک بات کرتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں اس کتے کا جو 2 طرفہ آواز نکالتا ہے. اور عمران مداری وہی کتا ہے جو آگے سے بھی آواز نکالتا ہے اور پیچھے سے بھی آواز نکالتا ہے.
कल का इसका आवाज मुंह वाला था, आज इसका आवाज दूसरे मुंह वाला है। ये गैरत करे जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है। पर मैं अगर ये समझते हैं कि ये लोगों को डराएगा, मैं अपने दोस्तों के बिना पर, मैं अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स के बिना पर, मैं पीडीएम के तमाम साथियों के बिहाफ पर, और मैं चारसद्दा और अशनगर के कौम पे बिहाफ पर ये इसको अपील करता हूँ कि कल जाके कौमी असम्बली में सामने बैठ के इस्तीफ़ा दे। हम स्पीकर साहब को सिफारिश करेंगे कि इस्तीफ़ा इसका कबूल करे और मर्द का बच्चा है तो चारसद्दा के इलेक्शन लड़े। पठान, पुख्तून और चारसद्दा के ये नौजवान और बड़े जो इज्जतदार लोग हैं, इस मदारी को नंगा करके मियांवाली भेजेंगे इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। ग्रानुरुणो जमंग फैसला द पीडीएम मुतफिका फैसला उस अजीबा खबर है कवे मुनाफिक वाले द पैगंबर सर हो को न तासो मुनाफिकीन होता गुतनी से मुनाफिक खो जमंग पर कपड़ा के बमीदा बल पर कपड़ा के बमीदा बल पर कपड़ा के बमी और मुनाफिकीन जो सोन दी ला सुचत के पदे माखाम चा अल्लाह दे घर को तबाह अगर को मां सर दियो को अगर बल सर दी नूर द पुख्तो तकाजे दादी ची पीडीएम मुतफिक थे अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून द मुतफिका फैसली दी द कामी वतन पार्टी मशर सर जमा पजाते खुद खबर शबेदा और अगम माल पूरा तसली रा कर चे इंशाअल्लाह मंग बदे हर किस्म सपोर्ट कहू जद जुमात इस्लामी मशरानो सरम लगे मगी सरम खबर कौम इंशाअल्लाह दा टोल बस मंग सर द पुख्तो पला इंशाअल्लाह जी। और हम सब ने इत्तेफाक सिर्फ इसलिए किया है कि हम सब एक तरफ होके गंद को दूसरी तरफ छोड़ दें और फिर हमने उस गंद का सफाया करना है। और अब ये नारा पूरे कौम का है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है नो से बता आवाज दर को हमारा जवाब रहा कि इमरान नियाजी को ठिकाने लगाना है। पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है। दा खुदे की जमा दखले ने दा अल्फाज ओखल जे दखजो न पे खज दखल को न पे खजे मटी सी और दी बलका उस फारूक खान खबर ओकड़ा मां वर्ता परुन ना बल रोज दा खबर खड़े दा मां नेशनल यान यू स्पक नहीं हूं, खतरा नहीं हूं, पपलार निकद दे खौर सियासत को और दे खौर खिदमत को द अमन ख्वाहिशमंदी द अमन पैरोकारियों हो द दगे अमन द पारा कोलक टक टुक कोली न आगे टक टुक कोलो तो तैयारी लिहाजा जदे बंगड़ों वाला था, दे लुपटो वाला था, खुदे की ईमानी पखपला कमरा के हर सो कंजल कही है, पखपला कमरा के पखपल प्रस्तन के हर चापा से कंजल कवा ईमान तेर का मखामा खराश से ब्यादर था पता लगी जिसे बदी औ दी कप्तान चौधरी माचू भी दी सर उम्मीदवार निश्तो ना से लग नजर वाचवे कना अच्छे कम एक और तौले के जमान मामन नाड़े सदर नास्ते गदी उधरी गयो पकली के बोर्ड दा सदर उधरो दगा सड़े रहते इलेक्शन दगा MC1 दगा कांडकप चते दे उधरी जमात MC1 सदर से दल तनास्ते बोर्ड उधरो में इंशाल्लाह इलेक्शन बदे गटी द उमर जोदा खुल खैर दीना द कोरा नशिरा होते इलेक्शन खुले रे खबरी दा पुख्तो वतन दे बिया अगर उस वीडियो जोड़ो न मना जान के खुला के लशा पैदा के करा न तो पदेम न पे के जमा द पारा लग गया दे को फसल द पारा लग गया दे बस सियासत की दाश न कर दे बाकी का तो इराबाने वही दाश न कर दे औ कुलो एम कुलो दादे दा इदारे मोरी दादे DC DPO टोल दे वोरी चे को कम सड़ी गलत हरकतों को कम सड़ी गलत खुइयों का खुई खोपरे दे अल्लाह नियत माफ कई मंग इंसानान यू मंग नियत हम न माफ कहू को द नियत ने खबर शू मंग बे तो लकऊ तासे ब्या जिम्मेवारी
او ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو دونه سترګه ونه سوځوئ چې زه جم دیم ستاسو د هر څه زه ذمهوار یم. زه الحمدلله د مداریانو په شان نیم چې اول به خلکو دونه غلط کار کوي چې جومات کې او بیا کم جومات کې مسجد نبوي کې د هغه خلک کنځي او دا د نن پرون ما واورېدل چې په دریو کسانو اته کاله او په دریو کسانو لس کاله د دې اوس څوک جواب دی موږ الحمدلله زما یو ملګری زما په پلار زما په نیکه زما په خر نیکه په ما زما نیا سیاست کړی زما تر سیاست کړی دی او دا ټولې ګواه دي ښه هر قسم هم کړی دی خو انشاءالله په یو قدم هم چېرته پاتې نه یو راغلی دونه به ورته ویم چې په سړیتوب که الیکشن کوې موږ د سړیتوب خلک یو موږ په دې پوهېږو موږ د چا ملاس ته غوا هم نه ده پاسولی خپل سیاست کوئ خپل سیاست به کوو خو کو لږ هم پاخوا دی خوا پیدا وروڼو نو چې هغه د ولي خان سرې مچی د ځان نه جوړه کړې چې تاریخ یې رایاد کړي چې ولي خان څه ویلي دي نو دا د کاڼي کرښې دي ګرانو وروڼو انشاءالله دې الیکشن له به ښه پوره زور کوو د هغې وجه دا ده چې دا یو بای الیکشن دی اخیری وخت یو کال دی دونه در سره لوز کوم انشاءالله چې د دې خاورې په څلورو کالو کې دغه ممبر دونه خدمت نه دی کړی چې کو ماته کال میلو شو په کال کې به یې تش دونه در سره خبره کولی شم نور دا ټرینډ دی او دا به دنیا له پیغام ورکو چې د پی ټی آی اس وجود نه او نشته او نه به دا د ماماګانو په زور راغلو هغه ماماګان هم پسته ستومانه دي اوس له خیره چې سپک سړی روچتی هم تا به سپکوي لکه نور به څه کوي دروند سړی چې روچت کوي تا به هم درون وساتي له خیره ښه سپک یې روچت کړو او ټول یې ښه ځان سره سپک کړي دي ټول یې لړلي دي ډیرانو زه خو بار بار وایم نو ډیران ته چې نږدې کېږي څه تمه کوې په تا به ګند لګي هغه ډیران ته چې څوک نږدې شوي دي ګند پې لګېدلی نن د دې الیکشن واحد پیغام دا د دنیا ته لیږو چې انشاءالله پر روان سیاست کې پر روان دور کې د کپتان د مداري او د دې څخه مچانو سیاسي وجود نشته دا وجود به ورله ختم او دا آغاز به انشاءالله د دې تاریخي سیاسي مرکز نه چې ټول پښتانه د لر او بر افغانان کو هغه د دنیا په هر ګوټ کې دي سیاسي مرکز او سیاسي قبله چې د هغه دا اشنغر ګڼي انشاءالله اشنغر به خپل جمهوري سیاسي روایات هغه سه جاری ساتي ښه پوره محنت وکړو زه خپل مشران کشران چې اینم زه خپل مشران کشران اینم خدای شته زما جذبه پوره کیږي احساسات مې لویږي الله دې کې چې دا 50 ورځې زموږ په خیر او په خیریت تیری شي هر قسمه کوشش به مخالفین کوي هر قسمه کوشش به کوي خو انشاءالله د هر قسمه کوشش به مخنیوی کوو او د الیکشن به ګټو زه ګرانو وروڼو چونکې اوس د محرم چوټیانې دي نو دا 2-3 ورځې به موږ خپلو کینو او تا څنګه خبرې چې وشوې ضلع والا تحصیل والا ټول ملګري به کینو تاسو هم کینئ یو لای عمل یو پلان بیا زما چې څه شیډیول دی او څنګه ورکول دي هغه به تاسو له ضلع او تحصیل تاسو له درکوي هغه به ټوټل اختیار دی سره وي د هغې شیډیول د لاندې به انشاءالله خپل مرمختګ کوو ما هر څه آرډر کړي دي شپږ ورځو کې به انشاءالله تاسو ته جنډې فلیکسونه پوسټرې سټیکرې انشاءالله دغه شروع شي مرګري د اپ خبره وکړه ما خبره کړې ده انشاءالله د افضل خان په مشرۍ کې به یو کمیټي زه جوړوم چې هغه کمیټي به ګوري دی ته چې زموږ به پولینګ ایجنټان د وخت نه مخکې هغه به ټاکي هغه مرګري به هغې کمپنۍ والا سره انشاءالله زموږ دغه ټولو پولینګ ایجنټانو ټریننګ او هغه اپ چې کوم دی استعمال کړو هغه ما آوټ سورس کړی دی څه کمپني ده کوم چې دی له کار کوي هماغه کمپني ما را پیدا کړی ده انشاءالله نو موږ سره به په هغې شکل هغه د لاندې به د ځل موږ ښه د وخت نه مخکې خپل ایجنټان وټاکو او د هغې ټریننګ سیشنز به شروع شي او انشاءالله تر الیکشنه پورې به هغه ټول ټریننګ تیاري زه ګرانو وروڼو د نوید دی ډیوټي لګوم دی به ما سره انشاءالله کوارډینیټ کی وال چاکینګ پکار دی
چې په ټوله ضلع کې وشي چې څوک د وال چاکینګ ماهرین دي هغه ماته لږ راکړي او پکار ده چې په هر دیوال په هر کوڅه په هر ځای کې چې وال چاکینګ وشي هر څه به کوو زه دا یو ځوان کو لږ ورله لاسونه وپړکوي دا ګوره زموږ جذبې دي چې د پلار دوام تاسو وکړو نن لږ ودرېږه خیر دی چې ودې ویني د تاتاني زوی زموږ منځ کې دا دی موجود دی دا هغه جذبې دي روانې دي ستاسو ورو نو دا کشر هم خپل تاسو وپېژنې د سوشل میډیا دپاره به انشاءالله ښه پوره کوشش کوو هغې دپاره هم دغې پلان کې شته امیر به تاسو سره بیا خبره کوي موږ به د هر یونین کونسل نه 15 دي ویلیج کونسل نه 15 دي زه ته ډېر نیم خبر خو هغه به انشاءالله هم په دې الیکشن کې په دې هر څه موږ کار کوو دا به د الیکشن نه هم فوراً فعاله کوو او همدغه ټیمونه به چې په دغې شکل کې به بیا زموږ مخکې رواني زما نه مخکې خبره وشوه زنانه خدای شته موږ ټول نیشنلیان او دا زه ګڼم چې ټول زه چې په ښه بد پېښ شوی یم او یاد مې شي نو چې هر الیکشن به نو مور به مې ایجنټي کوله بیا مې 2 خویندې دي دواړو خویندو به ایجنټي کوله اوس مې واده کړی کور والا مې دی زموږ د محمد ناړی ممبر صاحب بدلته یي دا بلدیات چې مو دا نه چې تش منګ لیکئ دا بلدیات چې مو نو زموږ چې پولینګ سټیشن زما کور والا او زما خور هلته ناستو داسې دا ټول پښتانه ثنا بیبي چې څونه دي نو دا تش د ځان نه په دغه ورځ دی خپله خور مور لور دغه ټول روکاږي تش کوارډینیشن پکار دی لږ پلانینګ پکار دی او انشاءالله هغې ته لږ ټریننګ پکار دی نور څونه چې دا ناست دي نو دی د یو شیز نه د شاته کېدو نه دي دا الحمدلله شکیل خان چې څنګه خبره وکړه منو تنظیمي فقدان به او هغه موږ کې مسله نه ده هغه زموږ د قام یو سوچ دی یو فکر دی نور الیکشن د دنیا شوي دي او په هر الیکشن کې زموږ زنانو تش ایجنټي نه چې باقاعده جنگ جګړې کړي دي او وال ټکولې کړي دي لکه نور به زه څه ووایم نو انشاءالله دغه به هم مسله ني زه بیا دوهراوم ځکه چې تاسو بار بار ووایې د پی ډي ایم سره زموږ کار ټیک دی منافقینو څه نشم ویلی نور زموږ کار ټیک دی شکیل خان چې څنګه ووې ذمهوار ملګري کوشش وکړئ د الفاظو چناو دا 50 ورځې کم سے کم داسې وکړئ چې یو اتحادي ګیله جوړه نشي نور انشاءالله هغې به راځیم هغې به کیمپین هم کوي هغې کو زه جلسو له راغواړم سبا نه بله ورځ انشاءالله زما او د دغه ملاقات دی د اکرم خان دراني صاحب همدې ته به موږ پلان جوړو او موږ ټول په دې متفق یو چې دا ګند به ډېر انته راسو ګرانو وروڼو خفه ملګرو پسې به هم ګرځو الیکشن دی کور په کور به ګرځو کوڅه په کوڅه به ګرځو زما یو 2 اکټیویټیز دي هغې له به که زه چېرته یو ورځ دوه له تاسو نه بار لاړم هغې له به ځم یو ما تاسو ته پته ده چې جرګه راغوښتې د قامي او هغه زه به دا وګڼم چې زما د الیکشن نه زیاته ضروري ده ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان ریاست ترمنځ یو جرګه روانه ده او زما قام ته خبر نه دی زما قام ته پته نه لګي دا زما د قام دشمن دی زه د جرګې مخالفت نه کوم خو کم سے کم زه هغه جرګه منم چې زما قام ان بوډي زه هغه جرګه منم چې پښتانه ټول ان بوډي زه هغه جرګه منم چې کم شهیدان دي چې هغه ان بوډي زه هغه جرګه منم چې زما پولیس په ان بوډي زه هغه جرګه منم چې زما د اے پی ایس د شهداو والدین په ان بوډي بالکل د امن دپاره موږ هر څه منلو ته تیار یو خو د هغې واحد لاره دا ده چې د پښتنو په اتفاقي او د پښتنو په نکاتو باندې موږ به هم خیر دی قربانۍ ورکوو خو هغې به هم قربانۍ ورکوي بالکل چې پښتون د امن په لارې ما سره ژوند تېروي زما رور دی پښتون دی بالکل حق لري چې ژوند دې تېر کړي خو چې امن نه مني نو بیا نه هغه پښتون دی نه مسلمان دی او نه زما رور دی هغه خبرې ورسره بیا موږ نشو منلی لهذا دغه شیز زموږ د الیکشن نه ډېر ضروري دی نو انشاءالله هغه یو جرګه به ای هغه به زه یو ورځ نیمه تاسو نه بار یم نور انشاءالله موږ به ټول دا ټول کیمپین په شریکه چلو او ما پرون عمران خان ته ویلی دي عمران نیازي ته د میډیا په لار چې انشاءالله 50 ورځې دي را سره داسې پوسټمارټم به د کوم داسې پوسټمارټم چې په وجود به د یو تار نه پرېږدم زما د یو خبرې جواب نشي ورکولی نن د دې نن د ټول حکومت زما په خیال چې شلم ورځ ده دی خو د دا خوله کولو کې چې ای وزیرانو ای وزیر اعلی ای سپیکرانو
تاسو د طالبانو له بتې ورکړي دي کو نم دي ورکړي نه انکار کولی شو نه قرارداد سمې در لګیر کړي دي. اوس نن دویمه خبره کوم، دا به انشاءالله روزانه یو خبره کیږي، روزانه 50 ورځې دي. د نن دپاره مې یو خبره راوړې ده. عمران बहुत बदनाम हुआ अपने बहन के करतूतों पे। सिलाई मशीनों वाली बहन याद है आपको ना? अल्लाह हमें भी ऐसी बहन दे जो सिलाई मशीनों से अरबों रुपए कमा ले। एक किरदार ये सादिक गुल और अमीन जान साहब जो है, इसको सादिक और अमीन बोला था, मुझे नहीं समझ आती है कौन सा सादिक और अमीन है। सादिक और अमीन मैं ये समझता हूं कि दुनिया की तारीख में एक इंसान था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सादिक और अमीन उसके बाद पैदा नहीं हो सकता। हम सब कमज़ोर मुसलमान हैं और गलतियों से भरे हुए हैं। तो ये कोई सादिक जान और अमीन गुल था जो इसके लिए वो चीफ जस्टिस ने लक़ब दिया। ये तो सब चीज़ों से चुपता है। मेरा एक सवाल है, आज पुख्तनख्वा में पिछले 9 सालों से इसका एक कज़न है जिसका नाम है नौशेरवान बरकी, जिसको बगैर किसी मेरिट ला के हेल्थ का इंचार्ज बनाया हुआ है। उसने हेल्थ के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। अस्पताल प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले गए MTI के एक्ट के तहत। कल भी सारी रात यंग डॉक्टर्स ने सड़क पे गुजारी। इसके दौर में डॉक्टरों को अस्पताल के अंदर मारा गया है। इसके दौर में अद्वियात से लेके सिरेंज से लेके ग्लव्स और ग्लव्स से लेके हर निज़ाम में चोरी हुई है और नौशेरवान बरकी में को इसका हिस्सा मिला है। मैं चाहता हूं कि ये सादिक और अमीन साहब मेरी इस बात का वजाहत ज़रा कर लें। मैं इसके साथ इलेक्शन कमीशन और बाकी जो इदारे हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि नौशेरवान बरकी के खिलाफ फौरन इंक्वायरी होनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि नौशेरवान बरकी MTI एक्ट और डॉक्टर्स के साथ जो जुल्म हुआ है उसके बारे में कमीशन बनाया जाए, आला सतह पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसके नीचे तहकीकात हो और जो मुजरिम है उनको कैफर किरदार पहुंचाया जाए। ग्रानुरुणो रोज़ डीरी दी दद्दी बदर तो यो खबर अजको खुदों नो गोरे चे दना हो कालो ना योदा से सड़े पता सुनास्ते चले का पाकिस्तान की गरीब सड़े तो बल भर्ती किए गए टेस्टू न बावर कहे मंडे बावाख है खुना द इमरान खान कजन लन टेस्ट शता न बल सचता 16-17 ग्रेड हमना डायरेक्ट रोस्ते दे और द हेल्थ सेक्रेटेरिएट डायरेक्टराने जीरो कड़ी दी दागा दा पारो टोल इख्तियार दे लवर कड़े दे और दा तक यो सड़ी दलान दे द सेहत पमत के जो सोना गपले रवानी दी तासे तसव्वुर हम नशे को द दवायानो नवाला स्तनो पोरे द स्तनो नवाला द कट फीस हर सके दागी खपल कमीशन लिहाजा ज़योवार ब्या दा ख्वास्त कोम द पेशावर हाई कोर्ट मशर जज सेब था चिलक रापा से राविक्श है पुख्ताने है जद पे जनम
نن کو په دغه کرسۍ ناست دی او ځان نشي خولی خو زه دې پیژنم هغه وینه خپله راجمدی که او د دې قام تپوس وکړه او یو اعلی جوډیشل کمیشن جوړ که او د دې برکي باره کې انکوایري وکړو تپوس وکړه زه ګرانو وروڼو یو وارې بیا ډېر مشکور یم په دې 2-3 ورځو کې کوشش وکړې چې د یونین کاونسلو په سطحه موږ الیکشن دفتر یې کولی وکړو انشاءالله زه د ضلع او د تحصیل کابینې ته زه دا خواست کوم چې د چارسدې قاسم خان دې هم ورسره داسې یو ځای وګوري چې چارسدې چوک او چوک ته څونه نږدې ممکني چې بالکل د چارسدې منځ کې هلته چې څونه نږدې ممکني چې هلته زموږ مین الیکشن آفس جوړ شي او هر یونین کاونسل په سطحه به انشاءالله الیکشن آفس جوړو خپله خواري به کوو په خپل وس پړ یو د وس نه زیات نه یو خو انشاءالله چې د خپل وس هم وکړل نو انشاءالله زه نه رونو تاسو ته پته ده زما هېڅ خواهش نشته دا ستاسو مشرۍ دي دا ستاسو نمایندګي ده دا ستاسو آواز دی او دا انشاءالله دا ایمان دی چې تاسو به کومه هلته رسوئ دا خوله ده او انشاءالله دا خوله به انشاءالله هم دغسې روانه دا به د هر زورور د هر ظالم د هر هغه کس خلاف لګیایي چې هغه زما د پښتون بچي په لاره کې ازغې دی چې تر څو جمدي یو انشاءالله دا لوز دی زموږ یو وارې بیا او زه اوس د شعر په آواز کې کوم چې دا زموږ لوز دی چې زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه او په ما د ټول جهانه ګران فخر افغانه بابا هر څه چې کېږي ستا یادونه به جمدي ساتم